ورځې مخکې کوهاټ کې کومه اجتماع شوله اخ تکفیري چې کوم الفاظ استعمال کړل داسې نه وي چې ما داسې وینه ګرمه شي هغه یې مو داسې اصلي دشمن نه وغړوي وکسه الحمدلله مغسی کی دوی ورځې بعد مغه جماعت نه د مغه پیش نماز مزمتی پیغام جری شولو چې دغه ټولی مو مزمت کوو دغه ځینه کوم مقدسات او توهین شوی دی هغه بھرپور طریقې سره مو مزمت کوو نوی چې مو داسې جذبې کې راولي چې مو هم د تکفیریانو مدد وکړو نه کوشش را وکړئ تلاش را وکړئ چې شتني پیغام پرشان کوئ چې هغه یې موړونه نه اهل سنت یې موسړونه دي مو به مل کر پیغام ولایت پیغام حسینیت پیغام شهادت پیغام استقامت دا به ټولې دنیا ته مو داسې رسوو دا به مو داسې عهد وي دا به مو داسې وعده وي او دا به مو داسې د مجتهدانو د اجتهاد د مرجعیت د پیغام به دنیا ته رسوو دا به مو داسې عهد وعده وي داسې نه وي چې مو داسې بیا تکفیریانو سره علیکار وګرځېږو یم هغوی مددګار وګرځېږو کیدای شي نادانسته طور باندې دا شی وکړو پوی بنو جذبه کې راشو نه جذبات شعور بنیاد باندې عقلانیت بنیاد باندې تدبیر بنیاد باندې وي لکه قاسم سلیمانی هغه داعش هغه شاو قتل عام وکړلو شام کې وکړو عراق کې وکړلو نورو ملکونو کې وکړو خو لیکن هغه مفتی بقول هغه تهران نه دمشق او دمشق نه فلسطین پورې یو پل ارتباطي جوړ کړلو دنیا ته وخیاله که هر څه تکفیری شیعه و وینه تاله کی خو زه به د وحدت پیغام نه پرېږدم زه به د ولایت پیغام نه پرېږدم دا به ما ورته عهد وي د خصوصا ځوانانو ته زه اپیل و التماس کوم چې تکفیري ټوله دا به مونږ ناکام کوو اهل سنت سره مل کر د ولایت و د شهادت پیغام و د اسلام پیغام و د قرآن پیغام به د دنیا کې ما ورته پرشنوو دا ټیلنټس هغوی کې هم موجود دی دا به هغه هم ځان سره ملګري کوو دا به مخته ځو چې دا پیغام پرشان کوو عراق کې هم چې کله تکفیري ټوله وچاته شوله هغه وخت کې شهید باقر الصدر هغه دا پیغام اوچت کړلو ای ابنای ابوبکر ای ابنای علی او فرزندان ابوبکر ای فرزندان علی هوشیار شوئ بیدار شوئ دا یې دیخنه نقشه دی چې ما تاسې خپل منځ کې واړوي اصلي دشمن نه ما تاسې منصرف کی نن پاکستان کې هم دا طرح دی چې ما تاسې اصلي دشمن نه واړوي اصلي دشمن امریکا اسرائیل هندوستان و تکفیری ټوله دی په کار دی ما تاسې سوچ اخ طرف ته لاړ شي